بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو زمونږه د قربانۍ متعلق ده، چونکې د غټ اختر میاشت را روانه ده. په دغه میاشت کې زمونږه خویندې میندې زمونږه مشران هغه قرباني کوي. نو اوس د قربانۍ مسایل زده کول په هغوی باندې لازم او ضروري دي چې دغه قرباني دا په چا باندې واجب ده، د دغه قربانۍ فضیلت څه دی، د دغه قربانۍ دا په کومو څاروو باندې کیږي، کم داسې عیبونه دي په ځناورو کې چې په هغې باندې بیا قرباني نه کیږي، طریقه کار تقسیم د قربانۍ هغه به څنګه وي، دا بلها مسایل دي. ان شاء الله دا ټول مسایل به سلسله وار په قسطونو باندې ستاسو مخې ته شیر کوم. د ټولو نه اول د نننۍ ورځې متعلق به فضیلت او اهمیت بیان کوم. د قربانۍ اهمیت او فضیلت اندازه د دې خبرې نه لګول کېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل مدني دور 10 کاله کې په دې باندې مداومت همیشوالی کړی دی، هېڅ یو کال چې دی هغه یې قضا کړی نه دی، او په آخري کال باندې سل ذبیحې چې دی قرباني هغه کړې وه چې 63 په خپلو لاسو مبارکو او باقي چې دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه په خپلو لاسو باندې کړې وې. دغه شانتې حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه کرامو تپوس وکړو، مفهوم د هغې دا دی چې د دې قربانۍ حیثیت سره د قرباني څه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې دا ستاسو د دادا جان ابراهیم علیه السلام سنت دی. صحابه کرامو تپوس کړو چې زمونږ دپاره به په دې کې څه، یعنې زمونږ دپاره به څه اجر او ثواب وي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې د هر ویښته په بدل کې به یوه نیکي. بیا صحابه کرامو تپوس کړو چې کم اون واړه یعنې وړی والا څاروی دی لکه ګډه شوه، اوښ شو، د هغې متعلق نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې د هغې کې هم د هر ویښته په بدل کې به یو نیکي. او د الله تبارک وتعالی په موږ او تاسو باندې دا خپل خصوصي رحم او کرم دی چې زموږ او تاسو یوه نیکي هغه په 2 چنده باندې په 10 چنده باندې هغه بدلی. نو عام طور باندې د څاروي ویښته شمارل هغه ناممکن وي، او چې بیا الله تبارک وتعالی 2 چنده 10 چنده کې دا به څومره بېتحاشه اجر او ثواب زموږ او تاسو په عملنامه کې هغه لیکلی کېږي. خو لیکن زمونږ او تاسو بدقسمتي به ورته ووایو چې دغه د قربانۍ ورځې راشي مونږ عجیبه بهانې لټو او عذرونه پیش کوو، سستی کوو او د دې عظیم عمل نه چې دی مونږ او ځان او تاسو محرومه کوو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته مفهوم د هغې دا دی، بلها روایت په دې باندې موجود دی. مختصر شارټ غونته کې د هغې مفهوم تاسو مخې ته بیانومه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د قربانۍ په ورځو باندې الله تبارک وتعالی ته د ټولو نه محبوب ترین عمل هغه قرباني کول دی. نو دا ته یو محبوب عمل ویلی دی، او په دې ورځ باندې مونږ مسلمانان چې مونږ وایو مونږ پښتانه یو، مونږ غیرتیان یو، مونږ په دین باندې مین خلک یو، په دغه ورځ باندې د الله پاک د دغه محبوب عمل نه مونږ ځان محرومه کوو. دغه شانتې د قربانۍ په ورځ باندې د قربانۍ ذبحه چې مونږ کوو د دې دا وینه په ځمکه باندې د لګېدو نه مخکې د الله تبارک وتعالی په دربار کې د قبولیت هغه شرف هغه ورته حاصلېږي. په دغه قربانۍ سره الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو ګناهونه معاف کوي. نو لهذا په دې کې سستي نه ده پکاره. مونږ خلک په رسمونو باندې په رواجونو باندې په لکاو روپۍ چې دی هغه ضایع کوو. د خپلو بچو د تعلیم دپاره زمونږ سره په لکاو روپۍ موجود وي، د غم خادۍ دپاره په لکاو روپۍ موجود وي. معمولي غونته کې خادي راشي، کوژدن راشي، پای کې مونږ سوچ وکړو څومره په لکاو په زرګاو روپو پای کې خرچوو. خو لیکن په ثابت کال کې یوه ورځ په مونږ او تاسو باندې دغه قرباني راشي، او هغه قرباني چې هغه د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د یاد چې دی هغه پې تازه کېږي. هلته کې ابراهیم علیه السلام د خپل عشق هغه اظهار په دې سره کړی چې د خپل بچي قرباني پیش کړې وه. بیا د هغې په بدل کې د جنت نه ګډ راغی او هغه ذبحه شو. ما او ته چې نن کومه قرباني کوو دا د هغې قایم مقام ده. مونږ او تاسو په دې سره د الله پاک سره د خپل عشق او د محبت هغه اظهار کوو. په دې کې سستي نه ده پکار. نبی علیه السلام د هغې کس متعلق هغه فرمایلی و چې په هغه باندې قرباني واجب وي. د دغې وجوب چې په چا باندې قرباني واجب ده انشاءالله دا بیا په راروانه ویډیو کې وایو چې کم کس مالداره دی، د عاقل بالغ دی، مسلمان دی او د قرباني ونه کړه، نبی علیه السلام په دې باندې سخت خفګان اظهار کړی دی. روایت کې راځي مفهوم د هغې دا دی، نبی علیه السلام وفرمایل چې دغه کس د اختر په ورځ باندې زموږ عیدګاه ته قریب نږدې هم نه راځي.
مونږ او تاسو سستی وکړو، قرباني ونه کړو، واجب را باندې او مونږ قرباني ونه کړو او د اختر په ورځ باندې راشو په جومات کې ودرېږو، لمونځ وکړو او مخ باندې لاس راکاږو او ځو. ولیکن بل طرف ته نبي علیه الصلوة والسلام څومره د خفګان اظهار کړی دی چې داسې کس چې هغه قرباني په واجب ده او قرباني ونه کړه دی دې زموږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي. د دغې خفګان هغه اظهار هغه نبي علیه الصلوة والسلام په دغه الفاظو باندې کړی دی. نو دا به زموږ څومره بدقسمتي، یو طرف ته په بېتحاشه اجر او ثواب دی، بل ته د ابراهیم علیه السلام د یادګار هغه تازه کول دی، بل طرف ته نبي علیه السلام په نه کولو باندې سخت د خفګان اظهار کړی دی. خو لیکن د ټولو خبرو باندې مونږه چشم پوشي وکړو او ځان ننګاره کړو، قسمه بهانې ولټو او دغه د قربانۍ په ورځ باندې مونږه محروم شو. حالانکې په دغه عذرونو باندې په دغه خبرو باندې چیرې د ما لاس تنګ دی یا په ما باندې قرضه ده یا د ما سره نشته، هر انسان د خپل ځان معلوم دی. دا خو د خپل ځان سره دوکه کول دي، د الله پاک سره خو دوکه نه کیږي. نو که واقعي قرباني پې نه کیږي هغه جدا خبره ده، خو که قرباني پې واجب وي او دی دا ټال مټول کوي نو دا ډیره د خطرې خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده چې د الله تبارک وتعالی دغه محبوب عمل قرباني په ورځو کې دې ته محبوب ترین عمل ویلی دی او د دې نه چې دی مونږ او تاسو محرومه شو. الله تبارک وتعالی دې په دې باندې موږ عمل کولو توفیق راکړي او کوشش به دا کوو چې د وس نه په خپلو اخراجاتو کې کمی راولو او دغه شانتې لږ ډېرې پیسې چې دی هغه بچت وکړو او په دې وخت کې په قربانۍ باندې به زمونږ او ستاسو 15 یا 14,000 روپۍ راځي. 15-14,000 روپۍ چې د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره ورکړو او د خپل عشق هغه اظهار چې دی هغه وکړو. انشاءالله دا به زموږ او ستاسو دپاره ډېر باعث اجر او ثواب وي. الله تبارک وتعالی دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.